خجي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر دغدكنا قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو اذا ادخل الميت القبر کله چې داخله ولو یوم مړ قبر ته دا بول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله رضا المسنون دي کا من خلق دیتا تلقین وی سپارل. وفي رواية ملت بزماني وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر بن محمد نبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي علیہ الصلوۃ والسلام با د قبر خاور اچولو کې شرکت کولو ښه موټي به راډک کړه هغه باندې بیا چول دا سنت د سنت چې کوم کار والا خلک به بیلچو خاوري ورچی نته بدانه وي چا سیم به ورچی نه سنت ادا کا اکم حق دې د مړي څنګه غاړه خلاص کا نه یو موټي دو موټي خاوري ور واچو. یو کمزور روایت کې زمنګ د فقهاو ذکر کړی دی چې درې موټي به ورچی یو باندې به مسند احمد کی حدیث ته ضعیف منها خلقناكم دم کې بوي ومنها نعيدكم وفيها نعيدكم او دریم موټي کې بوي ومنها نخرجكم تارة اخرى. ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الميت نبي علیہ الصلوۃ والسلام لپی واچولی په مړی باندې ثلاثه حصيات درې لپی خاورې بيديه په دوړو لاسونو لپکړو حصا ویل کېږي دوړو لپو کې چې کوم خاور راوالي. وانه رش على قبر ابنه ابراهيم او د خپل زوی ابراهيم په قبر یو بم چولې چړکاو نام مسنون ده. او د دې فائدہ دای چې خاوري اواز سره تنالوزي انو هغه کلک شي او څوک یې رحمت ته اشاره ده د الله رحمت را ورېدل وته كمان. وانه ورش على قبر ابنه ابراهيم ووضع عليه الحصباء باغي باندې کانی خو سره کانی داخله کې قبرونه باندې دي کنه خړل کانی راوړي نام سنت ده نبی علیہ السلام د سکړو. ہماری قبطیز یو ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام در د مصر بادشاہ ورکړی وکړي چې دغه خط ولوستلو نبی علیہ السلام خط ولوستلو تحفه کې ولا یو اسور کو مصری ہماری قبطیه ورکړل د حضرت بریری خوروا به دا غینه دا ابراہیم پیدا شو به دا وفات شو نبی علیہ السلام پیژړلیو. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. د دریو کارونه د حدیث کې منع کړي. یو قبر کې تجسیس کول د تجسیس معنی د غیله چونه ور کول هغه ته سیمټ ور کول قبر ته لکه چونه قبر چونه کول قبر سیمټي کول دا دغه تزین دی او مقبره قبر دا خو د زړېدو ځای دی د تزین ځای خو نه دی د چمول ځای نه دی دا چې خپل مال ځای کولی نو دا منع ده. خری لما فيه من الزینة والتکلف دی کې زینت او تکلف دی. حسن بصری رحمه الله تدین چې نفس اخیړول په خټو باندې دا جایز ګرځولې دی. امام شافعی رحمه الله په خټو باندې لیوولو ته جایز ویلې دی. او زموږ فتاوی خانیه کې دي وتدین القبور لا باس به نفس اخیړولو کې سباق نشته دی. البته امام کرخی رحمه الله خلاف دی. وان یكتب علیها دویم دا چې په قبر لیکل وشي نو څوک بیخي په دې قبر په دې خاورو باندې پرشي کې او به بغیر لیکل کې دام جایز نه دي. اڅوک شناخته جوړ کی قبر باندې غټه کانه ولګي باغې باندې لیکل کوي اشعار لیکي آیتونه لیکي دام جایز نه دي.
باقاعده صراحتا حدیث کې تمن راغلی ده. البته ورپسې حدیث را روان دی د عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ په قبر باندې نبی علیہ السلام دغه د شناخت د باره کاڼي خو موږ چې نن سبا دا غټي لګو کې خېلې می شناخت د باره په کاڼي خو او دا ویل بده باندې من د خپل ورور قبر پیژنو او هم که څوک وفات شي دلته به ور سره خخو. علامه شامی فرمای دا حدیث چې کنه دوه حدیثو کې تضاد معلومیږي او دا د لیکلو ولا حدیث دا عمومي لیکلو باندې هم د سیده چې عمومي لیکل من دي اشعار وغیرہ لیکل قرآنی آیاتونه البته په دې معنی کې چې د مړي نوم ولیکي د بلاد نوم ولیکي چې خلک یې پیژني نو دومره لیکلو گنجائش ترې د غبل حدیث په وجه نبی علیہ السلام فرمایي چې د خپل ورور قبر به پیژنو نو دا حدیث پاره کې معمول بیان دی په دغه مسله کې به حدیث باندې عمل نشته. تاسو پیږئ کنه د تطبیق هم دغه دی چې دلته د عمل لیکل نه من راغلی بل حدیث کې چې شناخت مسله ده نو دومره شناخت دومره لیکل چې شناخت د باره کافی کیږي هغه جایز دی زید باندې کې وان تو تا د دین من راغلی د چې پامال شي قبر پامال کول په قبر باندې ګرځیدل را ګرځیدل د مخ کې ویلو دا جایز نه ده لکه دې حدیث کې افراد نم نش ولا تفرید نم تعظیم به هم نه کې اسی به 0 روپۍ لګي قبر پرش کې چونی ورکه همدغه شان لیکل به کې به احترامي به هم نه کې چې بره به ګرځي را ګرځي. النهي عن التجسيس والكتابه والوطء للكراهه پکې البته که په قبر خېج راخېج بنا بر ضرورت دلته زیارت هم لیکلې د مړو زیارت کې به خېج خو صحیح ده چې د مړو زیارت د بره په قبر باندې خطل نه دی جایز. قبر جوړه بل څه وجه یې د وجنه په قبر باندې لګو چتر او چت شي وخېږي نو به جایز خو ضرورت کا او مستحب دا چې سړی به قبرونو ادیره کې په خوبل ګرځي خدای چې نن سبب کې ګورې غنی ډیر شي د چې مستحب باندې عمل کولو د پارزان فلان جوانړې ګورې وتا. وعنه حضرت جابر نے روایت دی قال ورش قبر النبي صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبرم چړکاو شوو چا کړو وکانه الذي رش الماء هغه کس چې چړکاو دوبوي کړو په قبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هغه حضرت بلال بن رباح بلال رضی الله عنه چې بقربت یو مشکیزه ور سره ناغینه پیو باړولې من قبل راسه سر نه بشروق لخ پوته ورسېدلو حتى انتهى الى رجليه ناکاری ولی کولو وې دې کې مصلحت صحابه ولیدلو هغه دا چې تفاعل څنګه مخکې ما ویل رحمتون راتل نو بده کې تفاعل باستنزال الرحمه وغسل الخطايا وتطهير الذنوب رحمت را نازلېدل خطایا وینځل پاکېدل د ګناهونو او بعض علما وایي د دې لپاره چې د قبر خاوري د انتشار خورېدلو نه محفوظ شي لکه چې لمدي شي به نه خوريږي وړوا. وعن المطلب ابن ابي وداعه قال لما مات عثمان بن مظعون وليس حضرت عثمان ابن مظعون چې درې عثمانانو خدري عثمان ابن عفان تاسو ټول پیژنئ امیر المؤمنین خلیفہ ثالث داماد رسول صلی الله علیه وسلم. دویم نمبر چې عثمان ابن طلحه دا کسو چې فتح مکه بورز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بزور کنجینه واخستلې کا چابینې د مکه حساب موریدلی به د وحی په وجه واپس ورکړل او تر اوسه دغه په خاندان کې دغه چابینې دي ازي مورید او سره ده مسلمان شو. دریم نمبر چې کنه عثمان ابن مظعون دا اولنو صحابه وکړي فتح مکه نه د هجرت د مخ کې ایمان راوړل او تقریبا یو لسم خوشا کسته چې د ایمان راوړل نبی له صلوات و سلام ورته ورور ویلو باج علماء فرمای رضای ورور یو
او مکه کې مدینه کې اول وفات شو پس مهاجرین صحابه کې اول مدینه کې دا وفات شو او جنت البقیع کوم مقبره ده دغه ابتدا هم د نشوي ده نبی علیہ السلام په دې جړلیو حتی وخت کې د مخلوي توي شوی مخکې حدیثونه تیر شوی وګڼه په دې معنی و جړل او د دې حدیث کې بیان دی د قبر د پہچان د پر خپل کانه راوړلو او نستونی روچت کړول ته ولګولو او د مبارک ویل چې د سره د قبر سره ومنګ خپل نور اهل عیالم دفن کو حتی ابراهیم چې نبی علیہ السلام زیم دلته دفن کو د سره خواږي عن المطلب ابن ابي وداعه قال لما مات عثمان بن مذعون كل جدا وفات شو اخرج بجنازته د جنازه رويستل شولا لاندې درس لیکلي کما چې کوم ویل فدفن دفن شو امر النبي صلى الله عليه وسلم امرو کې وسلیتا چې وکانه راوړل شي ویلګو هغه نشه راوړل نبی اسلام د خپل بس وراله یو سلیت امر وکړلو ایته بحجر چې کانه راوړي فلم يستطيع داغه طاقت نو حملها چې دا کانه روچت کی وقام الیها ورته اوچت شخپل ودرېدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وحسرا ان ذراعيه او د نستونی روچت کړه خلک وایي چې نستونی روچت کړه مطلب وی راوي وای چا چې ماته دې قصې خبر را کړې غره تداوی لیدي قال ویلا کس یخبرني چې ماته خبر را کړې د نبی له صلوات و سلام نه اگر تدام ویل کأني انظر الى بياض ذراعي رسول الله ګوي چې زوینما اسپینواله د مټو د نبی له صلوات و سلام حين حسر عنهما کله چې د غیر نستونی لري کړه ثم حملها بیا کان روچت کو وضعها عند رأسه داغه د سر سره کې خدلو وقال وبيل علم بها نشانی به جوړو نشانی جوړو ما بدی سره قبر اخي د خپل ورور د قبر عالموم ویل شي زب پی جنم بدی سره د خپل ورور قبر وادفن او زب دفن کوم د دې سره من مات من اهلي دا ټول خبري ثابت شولې دا سنت دی ښا شناخت د پاره پیڅه لګولم سنت دی او خپل اهل عیال یوځه کې راجم کول په خولو کې دفن کې قبرونو کې دم سنت ده وعن القاسم ابن محمد هغه د لوی فقيه سره دی ښا د محمد ابن ابي بکر زوی دی رضی الله تعالی عنہ او قاسم انوم دی البته محمد ابن ابي بکر بارکه مخکې من قصه کړې و عثمان رضی الله په قاتلونو کسانو کې چوکا نو ما رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره ویلو ښا قسم چې دا د مدینه په فقهاو کې بهرحال محمد ابن ابي بکر د حضرت عائشه ورورو رضی الله تعالی عنها نو قاسم وراره دي دا وی دخلت ولا عائشه ته په خپل ترور باندې ور داخل شوم فقلت موت ویل یا امه ای موري د امت مور نو موت ویل اکشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بردل ریکما د پاره نبی علیہ السلام د قبرنا و صاحبای او دغه د دوړو ملګرو د قبرنا فکشفت لي ما د باره بردل ریکړه ان ثلاثه قبور د درې قبرونو نه لا مشرفتين اوچتنو ولا لاتيات او د زمکه سره به وستم نو چې پته نه لګیدله نړۍ روچتو او نه بيخي نو بلکې امتیاز یې کېدلو معنا یو لوی شوري اوچتو څنګه چې مونږ ویلو ښا او مخکې حدیث کې تیر شوی چې مسنم وکا څنګه چې زمون قبرونه مبطوحه باغی کانی خو دې شوی ببطحاء العرسه الحمراء کانی د عرسی عرسه بس میدان ته وای حمراء د بطحاء صفت دې سر کانیو لازم خلکم کانی په قبر باندې دي کان هر هل کانی کې هودل مسنون دیګه وعن البراء ابن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره موږ ووتلو په جنازه د یو سړي کې د انصار قبیله سره تعلق وو فانتهينا الى القبر تر ورسېدلو ولما يلحد بعض تروس قبر لحد نو جوړ شوی بس نبی علیہ السلام ال مقبره کې کېناستل انتظار یې کول قبله ته مخو
هم وخت کې حدیث ویلو صحابه او ته واعظ وکړلو کې خیال می موږ ویل دینه ثابت شوره مقبره کې انتظار مسنون دی ولته به واعظ نصیحت کول دنن سبا چې خلک کوي هم مسنون دي نبی علیہ السلام کې نسل مستقبل القبلة دای په کې مستقل سنت شو چې قبله ته مخین وجلس معه وزاد في اخره دی ابن ماجه په اخره کې دادی کأن على رؤوسنا الطير مخکې تر شوی وراته کنه ګویا زمونږ په سرونو باندې مرغۍ د شچپ ناستو نصیحت کولو وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا الګه د ژوندۍ د مړي اډو کې ما تول داسې ګناه لري داسې به حرمتي ده لکه څنګه چې د ژوندۍ ماته نه د ژوندۍ اډو کې ما تول ګناه ده دغه د احترام خلاف دغه شان د مړیم ده علما فرمایي مړي ته به تکلیف رسی نو ګناه کې دواړه برابر دي ښا دغه د مړي به حرمتي کول نه ده جایز وقال ابن الملك والى ان الميت يأتلم حافظ ابن حجر رحمه الله وی د دینه لازم ده چې مړی چې بکم شي ژوندې مزه حاصلې مړی به حاصلې څنګه چې بکم شي مانی تکلیف ژوندې حاصلې مړی به حاصلې او ابن ابي شيبه حضرت ابن مسعود نے روایت کړی دی چې مؤمن مسلمان ته په موت کې د مرګ نه بس ضرر ورکول دا داسې لکه ژوند کې چې د ضرر ورکړي کومه نن سبا خلک پوسټ مارټم یې کوي ښا نو بنا بر ضرورت یې کولای شي که ضرورت نه نه به دا جایز نه ده او نن سبا ډاکټران مړو باندې تجربه کوي دا ټول نه دي جایز کا لال شي مقبرې نه روباسي دا وارثانو ورثو بغیر د اجازه ته وړي التال د به تجربه کوي دا شان ناجایز کارونه باندې ډاکټران شي په بدالي نو څومره ډاکټران زیاتیږي او زیات مریضان زیاتیږي وانا نسن فصل الفصل الثالث قال شهدنا بنت رسول الله دا واقعا وره نبی صلی الله علیه وسلم لور چې ام کلثوم حضرت عثمان دویمه خزا داغه جنازې ته من داغه دفن کې من حاضر شو تدفن او دفن کېدل ورسول الله صلی الله علیه وسلم جالس علی القبر فقبر ناستو دبر نه دی خاصل تناستو نو ولید له فرایت عینیه تدمعانی دا غستر کې چې ویوخ کیتی ویولي ما دا خبرم کړي و مخ کې مړی معنی نفس جړه کول دا خو د رقت قلبی نشانی دا براشي ان شاء الله ور بسې باب کې پوره بیان روان دي غریوانو نشلول او چغي وال ټیک نه دي فقال هل فيكم من احد فتاسو کې څوک شته لم يقال في الليله چنن شپه جمانه کړي څوک شته پدې کې حضرت ابو طلحه ویل فقال ابو طلحه انا زي مجي نبی اسلام ورکو قبر کې تل حد کې د قبر کې قال نبی علیہ السلام ورته فانزل في قبرها قبر کې ورکوشا فنزل في قبرها ورکوش اصل کې دا سوال نبی علیہ السلام ولي وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور اشاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې ده کنه هغه باندې سیرت ونده کې کولو او وجدا الله پاک ته وحی خودلی و هغه کوم وینځ سره په دغه شپه میلاو شوی چې ساکور ولا د مر په حالت کې مري وته دلیل وخت نور کې ته وینځ سره میلاويږي ځکه دا تاسو وکړه چې دا به ویل نه شي چې مان نه کړی او زه ورکو شم دفن به کما نو تعریزن بغرض وکړلو علما فرمایي هغه وجدا و چې ډیر وخت نه بیمار و او هغه دا زګمان نو دا بنن بمري زګه د خپل وینځ سره ملاو شوی برحال ناراضګي اظهار نبی علیہ السلام تعریزن وکړلو وعن عمرو بن العاص قال لابنه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وفات په وخت خپل زوی ته وی وهو في سياق الموت حال لا شداد پسکرات د مرګ کې بس ساوتلا وتوي اذا انا مت وصیت کوي چمل شما نو خو بدا وږي فلا تصحبني نائحه ما سره دین مرګري کیږي ادا پیسو والا جړون
جړه والا خزا پیسو باندې د جړه والا خزا ولا نار نورم درسنه وځي کیږي معنی مې پرې دی راسه وصیت چې کله جایز وصیت پوره کولی ضروری دا اوس جایز وصیت دی فإذا دفنتموني بشکل تاسو ما دفن کی بشنو علی التراب دیم وصیت دارې ممنه خاورې روا چوي لګي شیئا لګي درې وصیت اهم دی بیرنه فورا زایما راته ایثار شي التا تلاوتونه کوي دعاګانې کوي ماره بارا د الله نه مغفرت غواړي څومره ټیم کې چې اوخ ذبح کیږي او به دغه غوخه تقسیمیږي دومره پورې چې پرشتي راشي ماته سوال جواب کې ماته اسانتیا وي ماشوم چې څوک مدرسې لبوزي امتحان تیلی ماشوم پلار ته وي مرانه مزه خاصه سکینه او انس حاصلې چې جواب صحیح ورکړي ویږي کنه اذا انا مت كمله ثم اقيم حول قبري قدر ما دمر وخود ريغي ينحر جزورا ينحر جزور چنهر کیږي او خان ويقسم لحمها او تقسیمیږي غوخي حتى استأنس بكم دیر بار چې انس حاصل کوم بتاسو وعالم او ذبوي شماذا اراجع به رسول ربي جزا څو بسیکم بدی سره ماذا تشه دي جزا وبسیکم پاغي سره د الله پاک استاد ہوتا یعنی فرشتو ته جواب ورکوم دا معنا وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات احدكم کله چې پتا څه کې څوک وفات شي فلا تحبسه من دوی مړی خیر پلان کې راځي پلان کې دا جایز نه ده واسرعوا به الى قبره پد جلتی وو کې قبر ته هغه سره یو بل مسله چې کله مړی دفن شي دا مسنون تلقین دیکھا سر ته یو سړی ودرېږي هم المفلحون پورې با د سورې بقره شروع نه وي او بل با امن الرسول نه تر اخیری پوری وي خو ته ودرېږي دا تلقین مسنون دیکھا او دویم تلقین خلق کوي چې د قبر په منځ بغوته کې دي او هغه ته وایي چې دا ورته به وي فرشته دلراله کلمه وایا دا سه جواب ورته ورکا دا نشته دیکھا او کدا چې شروع کله خلق به لازم وګڼي وليقرأ عند رأسه ودل السلشي تدد سرسل فاتحة بقري وهم المفلحون بوري وعند رجليه بخاتمة البقرة آمن الرسولنا روى البيهقي في شعب الإيمان وقال والصحيح أنه موقوف عليه وسيد هذا عبد الله بن عمر من الموقوف ده هلکه سوره بقره شروع بولی الولی علامه طیبی فرمای زکه دې کې مدح د کتاب الله ذالک الكتاب لا ريب فيه وانه هدى للمتقين متقين هدایت بیان پکې ده کم متقین دغه صفات بیان شوی بخلال الحمیده من الايمان بالغیب ایمان بالغیب راوړیغه اقامت الصلاه ایتاء الزکات دا پکې دي کا دا نیک پالی د چتم د غشانی او خاتمه کې امن الرسول کې ایمانیات ته اشاره کوي ایمان په الله په ملائکه په کتابونو په رسولانو نو بده کې حقیقت کې طلب غفران دی طلب د رحمت د الله دی کم دی وان ابن ابي ملائکه قال لما توفي عبد الرحمن ابن ابي بکر قال چې دا وفات شو دب حبشي کې وفات شوی مکه د نږدې زیاده غرون تکي او موزيون نبي خلق دا غزه نه راوړو مکه ته فحمل الى مكه فدفن بها التمکه کې دفن شو حالان کې مړ یو ځنه بل ځای ته وړل موږ پرون ویلو دا صحیح نه دي دا سیده کنه نو دا خو وړو کنه اوس دې سره څه کې جواب اورا فلما قدمت عائشه ام المؤمنين شكل رالا اتت قبر عبد الرحمن بن ابي بكر مكي تلالا عبد الرحمن بن ابي بكر قبر توارلا فقالت باشعار وكنا كندماني جزيمه حقبه من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليله معا
ورور ما وتا چیو کندمانی جزیمت حقبتن پشان د ملګرو د جزیمو حقبتن ډیر مو د زما استاد غشن مرګرتیا وا من الدهر د ډیر زمانه نه حتی قیل لی يتصدع تر دې چې دا ما وتا مبارکی ویلې شو چې دی ونه جدا کیږي فلما تفرقنا اصل کې دا اشعار چې دي کنه دا د تمیم دی تمیم دا خپل ورور د مالک په مرضیه کې وای کا او ورور خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ وجلو نسو کوئی کافر وجلو څو کوئی چې نه او مسلمانو خو دې ته پته نه و او ابو بکر رضی الله عنه لرالم او هغه دیتم بل ورکړل ورور له نو داغه د ورور اشعار دي د خپل ورور په باره کې وینو تغیر ترجمه کوکا وورا وګنا کند مانی اے اورورا اورور ته وی د کوم شمل له مالک نو یو نه نه سره یو ضروري اورور مالک نو صحیح ده کنه مالک نو یو نو ته وی وکنا کند مانی اورور ز او ته چیو بشان د دوه مرګرو د جزیمو د جزیمت دوه مرګرو حقبه من الدهر ډیر زمانه نه مرګریو تر دې چې زمنګ په باره کې ویل شو چې دی ونه جدا کیږي فلما تفرقنا کله چې موږ جدا شو کان نزا او مالک جدا شو دا وایي کا دا تمیم وایي چې زاو مالک جدا شو او وفات شو لتول اجتماع لم سره د دینه پس د وګدي اجتماع ډېر زمانه مې یو تیر کړی و خو چې جدا شو کنه نو زه وایم چې لم نبت لیلة مع یو شپه موږ یو ځای نه تیر کړی دا حقیقت د ژوند دغه شان ډېر وخت به یو ځای تیر کړی چې وفات شي وایي چې بیخي منټ موږ یو ځای نه تیر کړی نو حضرت عایشې دا نقل کړه اصل کې د دې به اوږده قصه ده د جزیمت دوه مرګري څوک چې تمیم په خپل شعر کې یاد کړی دي هغه دوه مرګري خپل ورته وي دغه د دوه مرګرو په شان ما وتاو ثم قالت ویل والله قسم بالله لو حضرتک کزستا په دې موت کې حاضر وي ما به هغه کې دفن کړی وي ما دفنت الا حيث مت کم نه به دفن شوی ما کم دې کې چې ته مړ وې دلته مې نه راوړلې او بلا خذل نه د جایز چې مقبرو کې تزي راځي ولو شهدت ما زرتک ولو شهدتك کزه ته حاضر وې کنه ما زرتک وس بزیارت لنا راتللې وانا ابي رافع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی له صلوات و سلام راح کلو حضرت سعد قبر ته چې ما کوزي پرونه ویلو کن ورشال قبرهما مکه دیر شو وانا ابي هريره رضي الله تعالی عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه یو جنازه منی منذ کو ثم اتى القبر فحث عليه من قبل راسه سر طرف بي خاوري واړه ولي دري موټي یو موټي دوا دري مخکې ویلو کنه وانا امر ابن حزم قال ران النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ولید متکئا علی قبر خبر تمی تکیا وهلی وا نماته فرمایل لا تؤذي صاحبا هذا القبر دی قبر والا تکلیف مو ورکوا او لا تؤذيه لا تؤذي یا لا تؤذيه امام احمد روایت کړي